بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق کې دای مقاصد ثلاثه یعنی مرفوعات منصوبات مجرورات چې کله ختم شل دا یو عنوان لګوي چې الخاتمه فی التوابع چې د کتاب خاتمه هغه د توابع په باره کې دو د شروع کې دغه اتابع تعریف چې شروع کړه نه د یو عبارت یې وروړه ده. په هغه عبارت کې دا خبره کوي چې معرب چې هغه اعراب بالاصالت هغه تیر شالي مرفوعات منصوبات مجرورات ادیزنه هغه معرب چې شروع کیږي چې هغه اعراب بالاصالت نه دي بلکې بتبعیه اعراب دي. یعنی مقصد دا ده چې مخکې چې کوم معرب و هغه باندې بو عامل چر د خیل شال هغه اعراب په معرب باندې د عامل دی وجنرتل لکه جاءنی زیدون دلته کې په زید باندې چې میجه رفع ویلا نو جاء عامل براه راست په دا مرفوع فاعل باندې داخل و یا د خرنګ منصوبات او مجرورات و نو براه راست په هغه باندې عامل هغه ار داخل و هغه نه پسته به لفظ تا فاعل بو نو رفع په ویلا ک منصوب بو نسب بو ویال ک مجرور بو نو جر بو په ویال. اوس چې کوم سبق سٹارټ کیږي هغه اعراب بالاصالت نه بلکې اعراب بالتبعیه ده. دغه اعراب بالتبعیه مقصد دا ده چې دی باندې بو عامل براه راست نه ور داخل یعنی د چې کوم اعراب په دې باندې سي هغه به د عامل دی وجنه براه راست نه وي بلکې عامل برغلوي په بل اسم باندې اغه ته به رفع یا نسب یا جر ور کړی وي خود دا کوم اعراب چې دا دغه توابع ولا کوم اسم دا په د باندې بو د اغه بل اسم د تبعیت ته وجنه اعراب ویل شي. یعنی که په غمن د عامل د رفع غلمو نو په د باندې به د دغه تبعیت ته وجنه چې دای هدي اغه ته د په د رفع یعنی براه راست په د باندې عامل نویر داخل بلا خبره دا کړي ګویا چې د معرب دوه قسمه اعراب شل یو اعراب بالاصالت یو اعراب بالتبعیه. اعراب بالاصالت هغه اعراب چې براه راست په دغه معرب باندې یعنی دغه اسم باندې عامل ار داخل وي غیر فنسب یا جر ور کړی. یو اعراب بالتبعیه چې براه راست عامل په دغه معرب باندې نه ور داخل بلکې اغار غله په بل اسم باندې وی عامل خو چاکیم اسم باندې عامل الغلی یو اسم ته رفع یا نسب یا جر ور کړی دا چې کیم دغه خاتمه فی التوابع چې کیم د توابع بیني په دې کې چې د کیم معرب دا نو دې ته به اعراب د تابع د وجنه ملويږي چې دا به مقبل اسم اغه تابع جوړیږي. نو جاءنی رجل عالم اوس دلته کې دا مثال کې رجل من د براه راست جاء فعل داخل دا غیر رجل طرف ور کړي خو دغه عالمون باندې چې میجه اعراب یو هغه د جاء د وجنه یو بلکې دا د دی وجه یو چې دا د رجلون هغه تابع ده په د باندې اعراب میجه د تبعیت د وجنه یو هغه نه پس ته د توابع ولا ان تابع چاته ویل شي د هغه تعریف کوي او هو کل ثان نه تعریف کوي چې تابع دي چې هو کل ثان معرب باعراب سابقه من جهه واحده یعنی معرب دا هر غدویم لفظ دا اسم دا دویم هر غدویم اسم دا چې هغه د مقبل اعراب موافق وي هم من جهه واحده په وجهت سره یعنی لکه جاءنی رجل عالم اوس دلته کې اعراب سابق سره د عالمون چې کیم د رجل په اعراب سره موافق تا کیم اعراب چې په رجلون باندې غلي دي هغه اعراب په عالمون باندې غلي خو من جهه واحده مقصد دا چې لکه سرنګ رجلون دال د هغه فاعل دی جاء د پر جوړیږي د غرنګ د عالمون به د جاء د پر فاعل وي د دوی جهت په فاعلیت کې یو وي یا که د غرنګ یو فعل ارغلوي اغه دغه تابع ته نسب ور کړوي او د بعد کې معرب د تبعیت د وجنه اغه باندې نسب لشي او دغه دواړه په جهت کې نه دواړه به مفعول د جاء د پر جوړیږي دغه من جهه واحده مقصد دغه ده او دغه من جهه واحده مقصد نه مبتدا خبر اوتل ځکه چې اگر چې مبتدا خبر دواړه مرفوعي زیدون حاضرون ولته کې دواړه مرفوع دي خو بیا حاضرون من د رفع چې اغا د مسند دی وجنه یو او په زید باندې چې یو اغا د مسند له دی وجنه یو د غرنګ دی غسر من جهه واحد سره د علمت ولا
دوا مفعولون چې کیمي هغه ولا ها اعراب دواړه یو شی وي خو من جهه واحد نوي ځکه چې هغه کې یو جهت محکوم علیه ولوي او دویم جهت محکوم به ولوي لکه ته وایي چې علمت زیدن فاضلا نو دلته کې زید باندې نسب ده په فاضلا باندې نسب ده خو زید باندې د محکوم علیه دی وجنا نسب ده او فاضلا باندې محکوم به دی وجنا نسب ده نو دلته کې هم هغه من جهه واحدا نه ده شامل نو د تعریف ته تابع ده چې دا هر هغه دویم معرب یعنی دویم اسم معرب اسم معرب ده چې هغه د مقبل اعراب موافق وي خو په وجهت کې که هغه فاعل د مقبل لفظ چې په اعراب کې دای سره موافق ده که هغه فاعل وکي کیږي نو دای به فاعل وي که هغه مفعول وکي کیږي نو دای به هم مفعول وکي کیږي نو دې رسیدا د تابع تعریف وکړ او اعراب دوا تقسیم وکړ چې اعراب بالاصالت یو اعراب بالتبعیت نو دای بیا هغه نه پاستا یی چې والتوابع خمسه اقسام یعنی توابع هغه 15 اقسام دي بل خپل عبارت کې بیانوي ها چې یو النعت یو نعت والعطف بالحرف بالحروف یو عطف بالحروف تا دریم تاکید د سرم بدل دا او پنځم عطف البیان